السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید درب ده ان شاء الله تاسو ټول به ښه صحت په جامو به په دې سواد کې چې دا کومه دل خراش واقع مخې ته راغه یقینا چې انسان په زړه باندې ډېر هم سخت وي نو دې واقع ته به په چغو چغو وجاړي چې زما محترمو دا کوم منظر موږ تاسو په دې سکرین باندې ګورو په دې تصویر کې دا زنانه دي ماشومان دي نارینه دي دا ټول زما محترمو اول دا د الله د بندگانو د مدد نصرت په انتظارو چې څوک به راشي او د دې سیلاب د دې دلدل نه به موږ اوچې طرف ته به وباسي او موږ به چې کم دی بچ شو او موږ به د مرګ نه بچ شو. زما محترمو بیا یو ساعت یو ګړی په دې باندې بیا داسې راځي چې هغه لږه ډېره موړه چې په کومه موړه باندې او په کومه یعنې کنده باندې او په کوم یو پل باندې دی ولاړ دي په دې اوبو تلو راتللو سره هغه پوله مران شو او زما محترمو یو هغه په دې سیلاب کې په مخه کېږي او دا سیلاب یې ځان سره لو کوي او زما محترمو هغوی خپل مرګ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا څومره یو سخت منظر زما محترمو الله جل جلاله سیلابونه راولي الله خپلو بندګانو ته پیغام پرېږدي بس کوي توبه وباسئ. زما محترمو کله زلزلې راولي الله پیغام ورکوي خپلو بندګانو ته بس کوي توبه وباسئ. کله زما محترمو یو عذاب کله بل عذاب لیکن موږ او تاسو بیا هم نه متاثره کیو لیکن موږ او تاسو د دې نه بیا هم عبرت نه اخلو. زما محترمو د الله په ذات مې دې قسم وي موږ او تاسو کې د زناورو خویونه پیدا شو. وګورئ د هغې نه مخکې په سیلابونو کې همدغه منظر ښایسته ښایسته ځوانان هغه په دې انتظار کې څوک به راشي هیلپ به مو کې څوک به چې کوم دی. زما محترمو هغوی که نه چې کله په انسان باندې محنت بند شي دکې د زناورو خویونه پیدا شي. یو زناور په اخور باندې وتړه او زما محترمو بل تې نه رایله که حلالې که ټوټه ټوټې که هغه بل ورپسې مخ هم نه راړي. هر یو چې کوم دی بس د خپلې خېټې د خپلې بچو او د خپلې ښځې د خېټې ډکولو په غم کې لګېدلي یو. د ګاونډي غم را سره نشته د رشته دار غم را سره نشته د بل مسلمان غریب یتیم کونډې رنډې غم را سره نشته. زما محترمو وګورئ هر سړي په خپلو کورونو باندې شمسینې لګولي پورا زما محترمو د سولر انتظام او د غریب په کور کې یو شمسي بنئ. دا زمونږ او ستاسو مسلماني ده دا انسانیت دی. زما محترمو دا الف کاټرې څه دپاره دي دا چې کوم د ټکنالوژي ده او دا سهولیات دي او دا اسانۍ دي دا صرف د دې مالدارو خلکو دپاره دي. دا صرف چې کوم دی د دې خانانو نوابانو د دې سیټانو د بچو د دې د خاندان او د دې فیملی دپاره دي. دا په داسې سخت وخت کې چې دا الف کاټرې او د پاکستان دا ټکنالوژي دا زما د مسلمان په کار را نشي بیا دې اور پې ولګي. زما محترمو دا زمونږ او ستاسو خپل عملونه دي. تاسو لاړ شئ وګورئ په دې اخترونو کې د الله نافرمانۍ نه تاسو لاړ شئ مري ته لاړ شئ د مري په هوټلونو کې وګورئ زناګانې کېږي بربنډتوب د الله نافرمانۍ نه کل عام زما محترمو په سړکونو باندې شروع دي په اسپتالونو کې وګوره ډاکټرانې د نرسیانو سره مریضانو سره زما محترمو کومه رویه کوي لګیا دي. لاړ شئ چې کوم دی ناران کاغان ته لاړ شئ په پوره دنیا کې وګوره بیا بالخصوص په پاکستان کې چې پاکستان د لا اله الا الله په بنیاد باندې چې کوم دی په وجود کې الله رب العزت دا پاکستان سرزمین راوسته. لیکن زما محترمو دا ویډیو مې دې دپاره جوړه کړه اړه مې درد وکړو چې زه د خپلو کتونکو ته خپل پالور څومره زمونږ مینوال دي په هر ځای کې دي ما دا ټیم ګوري نو راواپس شئ توبه وباسئ. الله رب العزت فرمایي که توبه م وینستله یاد ساتئ د مرګ نه مخکې به درله خپل عذاب در کوم او د مرګ نه بعد چې کله بیا ما طرف ته راشئ نو هغه عذابونه بیا نور هغه به زما محترمو انسان ته بیل میلاویږي چې انسان په دنیا کې د الله رب العزت په نافرمانی کې زندگی تیری. الله رب العزت یو فرشتې ته حکم کوي چې وینیسه یو دلته یو پولیس یو مجرم گرفتاری لاسونو ته ولا هتکړۍ ورواچي او د قیامت په ورځ د الله پولیس چې کومې فرشتې دي نو هغه به داسې گرفتارول نه وي چې زما او ستا لاس ته به هتکړۍ راواچي د هغې لاس به ډایرکټ د دې مجرم د خولې ته او د ژبې ته به ورځي او زما محترمو داسې د ژبې ته به وله لاس کي او د ژبې له به وله یو ژړق ورکي او دا ژبې به یو لس ګزه زما محترمو بهر ته راوځي او داسې بازینګړې به پرې واړئ او دا به ورته وایي د الله دپاره په ما رحم وکړئ د الله دپاره فرشتې به ورته وایي چې نن ارحم الراحمین په تا رحم نه دی کړی موږ به په تا سره رحم وکړو. درخواست کوم دا 2 ورځې زندګي ده ختمېدو والا ده راواپس شئ. د
کړو ګناهونو باندې خپېمانتیا اظهار وکړي، الله طرف ته راشي، توبه وباسئ. څومره لوی لوی جرمونه لوی لوی ګناهونه هم کړي دي، راشي نن الله زموږ او ستاسو د توبې په انتظار دی. زما محترمو، الله سره داسې داسې عذابونه دي چې د هغې بالکل د انسان هغه سوء تصور هم انسان د هغې نشي کولی. دا فوج دا اوبه د الله فوج دی. دا زما محترمو، دا د زلزلې شکلونه، دا دغه شان چې کوم دی، دا د سیلابونو شکلونه، دا د اور شکلونه، دا زما محترمو کله د اسمان نه در باندې باران راښکته کي، څوک شته چې دا باران بیا ودرئ، کله در باندې د یو وړوکي یو نهر نه در باندې اوبه راوچتې کي. نوح علیه صلات وسلام هغه واقعات ستاسو مخې ته دي، د یو تنور نه ورپسې اوبه راویستلې او زما محترمو ټولې پکې چې کوم دی غرق او تباه کړ. د الله غذات موجود دی، هغه پاور طاقت سره موجود دی. تاسو ویني، تاسو چې په هر ځای کې، په هر عہده کې، په هر ځای کې الله رب العزت موږ او تاسو ته د شارک نه زیات نږدې دی. زما محترمو، دا زموږ او تاسو دپاره عبرت دی، عبرت دی. پته نه لګي موږ او تاسو له به په کوم حال کې مرګ راشي. نو دې وجې نه راواپس شئ، توبه وباسئ، او چې دا کم ملګري نارینه زنانه په دې سیلاب کې چې کم دی لو شوي دي، الله دې پاسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي، او الله دې د هغې درجات بلند کړي، او الله دې داسې قسمه حادثاتو نه زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي، او الله رب العزت دې موږ او تاسو سره په هر حال هره غړۍ کې عافیت والا معامله وکړي. نو تاسو کوشش کوئ چې په خپلو دعاګانو کې د الله نه دغه دعا م غواړئ چې الله موږ سره عافیت والا معامله و، زمیني آسماني آفتونو نه الله زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. وطن عزیز بالخصوص پاکستان او نور څومره مسلم ممالک دي، الله دې د ټولو ناصر او مددگار شي. او څومره چې کوم دی عالمي کفر دی، الله رب العزت دې په خپله سپېړه باندې ووهلی کړي، او الله دې څومره د دین محنت کوونکي دي، په هره جامه کې دي، په هر ځای کې دي، الله دې د ټولو ناصر مددگار شي. الله دې د مرګ نه مخکې موږ او تاسو ټولو ته د مرګ دپاره د تیاری کولو توفیق را نصیب کړي. بهترینه مدرسه د دعوت و تبلیغ مدرسه ده. خپلې بیبیانې ځان سره په پرده کې په دعوت و تبلیغ کې بوځئ، سروزه ولګوئ، مستوراتو کې د 15 ورځو دپاره لاړ شي. دغه شان د 3 میاشتو سفر د الله په لاره کې د پوره دنیا زما محترمو سیر افرا تفریح، او زما محترمو د الله د دین پیغام دا ځان سره چې کوم دی بیبیانې م واخلئ، بچي م واخلئ، او وځئ په خپل ژوندانه باندې دا کورونه پرېږدئ. ان قریب به زما محترمو په مرګ باندې زموږ او ستاسو دا کورونه، دا بسترې، دا به موږ او تاسو نه پاتې کېږي. نو کوشش وکړو چې انشاءالله په خپل ژوندانه باندې دا بستره واخلو، د الله په لاره کې لاړ شو. څلور میاشتې نوجوانان ولګئ، دغه شان زنانه به دین زده کړي، هغه نه ختمېدونکې زندګي الله به زموږ او ستاسو ښایسته کړي. ورنه په دې حال کې لاړو زما محترمو، په هغه نه ختمېدونکې زندګۍ کې به بیا جاړئ، بیا به هېڅ نشو کولی. الله رسول بیبي فاطمې ته فرمایي، لورجانې په دنیا کې څه منډه تړلی، څه خدمت وي، تابعدار یم، که د قیامت په ورځ الله راونیولې نو زه دې ته بیا نشم خلاصولی. نو درخواست کوم چې زما محترمو راواپس شئ، په دې کړو ګناهونو باندې توبه وباسئ، او د دې عذابونو نه چې صرف تماشګیر مه جوړېږئ، دې نه عبرت واخلئ، او زما محترمو الله سره صلح وکړئ. 5 وخته لمونځ اهتمام، دغه شان زنانو ته درخواست کوم چې د پردې اهتمام شروع کړئ، د قرآن مجید تلاوت شروع کړئ، او په کثرت سره استغفار، او دغه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خامخا په ورځ کې 313 مرتبه دا وایي. زما محترمو ورځې شپې ډېرې لږې پاتې دي قیامت ته، نو موږ او تاسو ټول پکار دي چې د مرګ دپاره تیاری شروع کړو. الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب کی. وی اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہی جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. الله دې موږ او تاسو ټول په دې خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.